ټیکنیکل ایجوکیشن های سکول سکم دی د دې پرنسپل دی محترم عبدالله خان اچکزی صاحب بالکل دای له موږ سره موجود دی ماشاءالله یو ډیر شخصیت دی او په هنر باندې ما درته ویل کنه سیدا هنر څومره فائدمن شي دی کنه او دا هنر سکم دی دا ولی دومره زیات ضروری دی په دې باندې بالکل درن ملما دا وخت له موږ سره سي موجود دی خبري اتري وکوي نو عبدالله خان صاحب بالکل سهار په خیر او شراغلاس درته وایم مضمون په دې خبرونه کې جی وعلیکم السلام وطنیار خلیج صاحب ستاسو ډېر شکریا الله دې عمر ډېر کړه ډېر شکریا چې تاسو ز سټوډیو ته راوښتم او زه دې اهل وبلنم چې زما سره تعالی والو جی بالکل یو جهان مننه عبدالله خان صاحب موږ وینو اکثر ځوانان بیروزګار وي ډیر خلک دا وایي سیاره مذهب بیروزګار یم کار نه ملاویږي جوب راته پیدا کا په میډیکل کې می ولګو په هوټل کې می ولګو خو لیکن افسانه څه پیسې دی ماته راځي خو لیکن هغه چونکه هنرمند نه وي هنرمند انسان سکم وي هنرمند هغه ته کار چيري نس ملاوم دی په دې مطمئن وي سکنو سباو یا بل ورځ چونکه ما سره یو هنر ستا یو سکل ستا زما ته کار ملاویږي یا په خپلم دا خلک کار کم دی هغه خپل شروع کولی شي نو په دې حق له د هنر پاک له زموږ ځوانانو ته څه وایي چې هنر د نن سبا په دې دور کې ولې دومره امپورټنټ دی ولې دومره زیات ضروري دی چې ونه وطنیار صاحب اصل خبره ده چې موږ تعلیم کې اصول د پاره موږ بچان په سکولو کې داخله وو چې موږ بچان ته تعلیم ورکو جی بالکل تعلیم چې ضروری دی د دې په اړه کې مختلف احادیث راغلي دي د قران شریف حواله راغلي دي او موږ پر هغه باندې زور وکړو چې موږ بچان ته ښه تربیت ورکو په شو سکولو کې داخله وکړو اساتذات واسو موږ بچان رهنمایي وکړو جی بالکل خبره ده چې اوس کوم وخت موجوده بچان کوم سبقان زکه یقینا د تعلیم وی رونه ده تعلیم مستلا راجشي تعلیم زموږ د ذهن ابياري کوي زموږ ذهن نه جوړي تعلیم مست د شو د بد بیکاره کده راشي چاته تعلیم ذکرې هغه ځان پیژندل دي چاته ځان پیژندل دي هغه الله پاک پیژندل دي اوس وطنیا صاحب خبره ده اوس په ګر پاکستان کې د پاکستان په حواله بیا د بلوچستان په حواله بیا د چمن په حواله او د کوټ په حواله زه خبره کوم زه په دې حواله سره خبره کوم چې نن سبا زموږ وزیر اعظم د ټیکنیکل ایجوکیشن په اړه کې اعلان کړی دی چې و بچان ته د تعلیم سره فني تعلیم ورکړي دا پر مرکزی سطح باندې دا اعلان شوی دی دا مرکزی سطح باندې دا رالر په بلوچستان کې اوس امپلیمنټیشن وسلو عملی آغاز وسلو چې په کوټه کې دا واحد سکول دی په کوټه کې دا واحد سکول دی ګورنمنت ټیکنیکل ماډل های سکول کوټه دا د کوټي واحد زوړ سکول دی په دې کې په خوام او تربیت ورکول کې دی وکښنان ته د هنر په حواله باندې د تعلیم سره د مهارت په حواله چې د یو شی زده کړي سبا د مزدوري د بل شي سره دی راوګرځي نو زما خبره دا کول مال زه د بلوچستان په حواله چې بلوچستان په حواله چې دلته زموږ چیف منسٹر د لپاره اقدامات کوم واخصل نورال ټیکنیکل سکول ته زموږ موجوده وزیر تعلیم رایلا درانی صاحبہ او زموږ زوړ سیکټي ایجوکیشن سکولز سالم محمد ناصر زما سکول ته رالی چې دا غسر اعلی ډیلیګیشن زموږ سره ولو او زموږ په ټیکنیکل سکول کې افتتاح وکړه د فني تعلیم په حواله سره شوبې خلاص کړي دا چې د چا په تعاون باندې د یونیسف د فندینګ په حواله باندې اول زما سکول هم ولو ټیکنیکل سکول نو هغه موږ وخت وی را ژوندې کی اپګریډ کی را ژوندې کی چې مطلب هغه سا واچول ژوند کې واچوي ما خبره وکړه د کوټ په حواله او بل ما د چمن په حواله په دې دوه باندې زه خبرم پلال چې عملی اقدامات ته په چمن کې شروع شوی دي دغه په کلاسي پلاو په نور ضلعو کې یونیسف والا راته ایجوکیشن والا وای چې بای موږ د نتورک په ټوله بلوچستان کې موږ سره پلاو مختلف اضلاع روان دي ما دې ضلع دوه مقصد بلکې د ګل بلوچستان په ضلعو کې د نتورک بچاوي شي اوس اصل چې دا اول د واره په بلوچستان کې د ټیکنیکل سکول یعنی ګورنمنت ټیکنیکل های سکول کې دا شروع دي په دې کې موږ بچان څوک داخلي د شپږم جماعت سونه سه د لسم جماعت پرې موږ ودی ته کلن په نور سکولو کې تعلیم ورکول کیږي زموږ سره قابل
ټیچران دي په دې کې او زموږ سره ټیکنیکل ایجوکیشن ټیچران هم سره دي چې وکښنیان ته تربیت ورکړي. اوس په دې حواله زه خبره تاسو کوم د ټیکنیکل ایجوکیشن په حواله باندې چې بالکل دا ول یو ضرورت دی کنه دا په چی ضرورت دی. نن سبا الکوانو ډیګریان اخیستي دي بیروزګار ګرځي. جی بالکل الکوان ما خو تاسو ول تعلیم بالکل زموږ ابياري کوي لیکن ابياري کې زندي رونا راکي بالکل شو بدګد راشي لیکن هغه باندې مست دغه روزګار مواقع کمی دي کوم چې موږ ونر حاصل وکړو. ونر زموږ لپاره ډیر لازم او ملزوم دي. که اوس یو بچی تعلیم مو کې دغه سره دی ونر هیڅ مثال کې تور پر ریفریجریشن کې د کار وکي زما په سکول کې جاری دی. اوس کله په ریفریجریشن کې کار وکي د سره یو سکل پیدا سول دا سکل د سره پیدا سول د ارزي لبلارسي هغه سکل د استعمال ولسی د مالی تور مضبوط کېدای شي کورتم پیدا ورسول شي انډستریز تم پیدا ورسول شي بلکې د خپل پني ایجوکیشن د هم نور هم مزید پیدا ولسی. جی بالکل هم داسې جی نو بالکل ډیره ښه خبره تا وکړه خو لیکن دی کې هر مختلف ټریډز دي په هغه والا تاسو په دې سکول کې نور ټریډز هم ستا بالکل په دې والا بزته د خبر وکم ما بل ورځ په ټریډ سنټر کې مې بچي ولاړ کی د اتم کلاس سټوډنټ الماتل ولاړ زوی ماته د ریفریجریشن د فریج په باره کې څه معلومات راکړه شا فریج چې دا خبر راته وکول چې هارډویر په فریج کې ارزي خراب څه په دې پوهه ارزي دا اتم جماعت کنه د اتم جماعت بچي ول چې اسی ماته پوینټ راوشه په فریج کې او زه لا پوزن چې فریج اول خراب زه په دې پوزن چې پلانې دې خراب سو په دې پوزن چې ګیس نه څه پلانې شي خراب سو فریج کې مطلب هارډویرینګ اوس ته سوال وکړي چې په سکول کې یعنی زموږ په ټیکنیکل سکول کې چې شو کې بالکل ریفریجریشن سره زموږ په سکول کې الکتریشین کار مشي د بجلی کار بجلی کار اوس زه ورغلم په ټریډ سنټر کې بجلی لینه د خالي دی وایرینګ وکي د میټر سره کوم کنکشن کور ترالی کوم سرکټ دی کوم سیریز دی په کور کې یا بلب دی یا پنکھا دی یا بل شي دی یا پنکھا خراب اسوله یا اي سي خراب سولو او بلکې زه به تاسو دا خبرو کوم چې زما په ټریډ سنټر کې تقریبا 40-50 قسم مختلف ماشينان پراته دي. په دې کې ډونکي ماشين موږ بولو په دې کې موږ د واشینګ ماشين بولو په دې کې مختلف بلوور ته بولی دا ماشين بولو مختلف ماشينان دي. وسه تاسو کوم ماشين دروشم یعنی د الکتریشن په حواله او د ریفریجریشن په حواله باندې ما دا خبرو کې صاحب ریزر خراب سولو یقینا ومن د خلک یو لراوړي د کورو والا کله راس موږ هغه شکشنان ور جوړ زما کښنان چې ما ته د کښنې معمولی خبره وکړه چې کښنې اتم کلاس والا ول زما د پریټ ګډ زدي اندومره مهارت او دا ماشوم چې سوال دی سکول لاړ سي نو دا یو خپل دکان خلاصي دی خلکو ته یو شو سرویسز کوم دي هغه ور کوي کنه نو دوی به کلم بیروزګار نه وي دوی به کلم نه ګرځي کنه بل خوشحالي خبره خو بل دا د ازمه سټریټ سنټر چې اوس کوم وزیر اعظم اعلان کړی دی مال پر ملکی سطح بیا پر صوبایي سطح باندې بیا نو واضحات د دې په حواله به خبر کوم زما سنټر اوس رجسټرډ هم سول په خوا نو رجسټرډ ټي ټي بي رجسټرډ کی هغه به راځي ټي ټي بي والا به د دې امتحان اخلي او بیا او د دې ډیګري د اسلام آباد څخه ورکول کیږي اسلام آباد د خوشحالي خبره ده دا ډیګري چې هر ملک ته دې دا به منل کیږي. نن سبا د الکوان سے پی ایچ ڈی ایم ایس کړي ایم ایس سی کړي مختلف ډیګریانه کړي جی بالکل لیکن پرغه باندې سکلي لیکن ساسر هنر سره دي هر څوک چې کللی کونسل لکللی دي هر څوک چې امبیسي لکللی انټرویو سوي هغه از مسکلفل او نرمن خلک پکاله هغه خلک چې مهارت لري یا پریپریجیشن کې لري یا مطلب پلمبرینګ کې لري زموږ په موټر میکانیک مختلف دغه دی موبایل میکانیک او د دې سبب زي ولا بلې خبره تاسو کوم زما په سکول کې اوس د آی ټي لیبارټي افتتاح وسو باقاعده اوس رسمي افتتاح کیږي په دې کې مختلفه ماته کمپیوټر رسیدلې دي د اعلی درجه والا کمپیوټر دي معمولی کمپیوټر نه جوړېږي دا زموږ سکول کښنان ته بنیادی تور موږ یو دوه کلاس افو چې د سکول سوسي د لسم جماعت پرې دا کښنې په کمپیوټر کې ماهري بلکې اوس موږ پر انګامي بنیادو باندې موږ اوس مثلا د 9th درې کلاس ولو یو کلاس الکوان په خاصه دا ولته موږ کمپیوټر وای موږ اوس الکت په کښنیوالي باندې کمپیوټر زکه په 9th کې اوس په بازار کې په کمپیوټر کې ورته هغه شی نه وته کوم چې موږ ته وای چې بالکل په بازار کې مختلف پیسانی وي 3000 راکه 5000 راکه زموږ په سکول کې مفتي دا سبق بم رواني ګورنمنت ټیکنیکل سکول چې زه د سکول ته ورغلم دا یو خبره زه په داوا کوم زه برملا داوا کوم زما په سکول کې خالی پیریډ نه لیکللی
که زما استاد په یو طریقه وجه باندې دی پر چټۍ باندې یا دی پر غرازر دغه پر ځای بل ټیچر واستم زما په سکول کې ټوله پیریډان کېږي ټوله پیریډ هر یو کې خپل باقاعده درسي کتب مست ټیکست بک بولو که اردو کتابونه بولي که انګریزي بولي که د دې ساينټیفیک کتابونه یا بیولوژي کیمستري هغه جلا مستوي د دې لپاره باقاعده مست خپل پیریډ یې سي دا د دې خپل ټیکنیکل ټریډ سنټر آل دی چې ورسي هغه آل بغیر د ودنسي معقول وتا ته جوړ سي ته په خپل وخت د مهارت ما تحصیل وای کس کې ما د مهارت تحصیل کړی نو بالکل عبد الله خان شیخی صاحب ډېری خوشي خبرې دي ستاسو ډېری اهمي معلوماتي او د کار خبرې دي دا اوریدونکو د کتونکو د پاره الیش راځو دی خواته دا هنر سکم نه د دې نور خو مراکز بلوچستان کې ډیر وی خلک څنګه وکي سي ځان د خواته متوجو کی یو خو طالب علم دی لکه تاسو خبرو وکړه طالب علم د پاره ډیر ضروری ده ډیګري د دومره پکار نه ورځي لکه د هنر ډیګریز کمره هغه د پکار ورځي دا خو بالکل یو مسلمه حقیقت دی او دیم داسي خو لیکن بل طرف ته ځینې خلک داسي دي سیغو باندې مور او پلار سبق نه ویلې سکول نه ویلې کنه نو هغه څنګه هنر زده کی د هنر خواته هغه څنګه راځي دغه د پاره هم یو ضرورت دی چې هم یو سکلفل وی او بیا د کاروبار روزګار ملاویږي د یو پریشانی دانه وي هغه ځوانانو ته څه وایي اسبره واسي ګرځي فالتو ګرځي هنر نه یو سره نه زکي هغه ته څه وایي وطنیا صاحب د ډیره څه خبره وکړه زما په سکول کې کوم کښنیانو موږ تربیت ورکو د فادي تعلیم په حواله باندې یعنی مهارت یا سکل موږ ودی ته ورکو د ریفریجریشن یا الکتریشن یا د آی ټي په حواله باندې موجوده زبره ته معلومه ده ډیره چابک روانه ده تیز روانه ده جدید ټیکنالوژي وخت دی خبره ده لازم د سکول څخه کوم بچان پارګیږي ساس قانون پاره غسول اوس پارګیږي بچان دا کښنیان په جدید علوم موږ اراسه کل شایسته میکل دا هر بچی چې خپل سنټر اباسي کله تاسو چې د معلومیږي د انګریزي سنټر په ګلې کې راوتلې د کمپیوټر اکیډمي نه دغه الکوان چې خپل اکیډمي نه اباسي ما ول د بار خبره وکړ چې کوم بچی دا تعلیم حاصل کوي پنی ایجوکیشن چې ټیکنیکل ایجوکیشن وغیرہ هغه بچان مالی طور به د مستحکم سي د خپل سنټر اباسي دا به نور بچان ته دی ورپړاوي نو والدین به راځي ولا بچان بدل ته داخلي ټیکنیکل ایجوکیشن زه اوس په دې سنټر کې ساسره ناسم د والدین اساس ما د خواستي چې پر کال باندې ساس کال خو داخله سوي دي ټیکنیکل سکول اداره ساس ټول د پاره خلاصه ده تقریبا زه کم از کم سل الکوان نو الکوان ته پښپزم جماعت کې زه داخلي ورکوم کم و بیش هر کال نوی الکوان ته زه داخلي وکم کم از کم سل زه ورکوم او د دې علاوه زه دام دتم په ساتوي اتوي یعنی په نمو په لسم کې هم زه کوشش کوم چې الکوان د پاره ځای نه پیدا کړم چې د مراسته د روزګار د پاره د خپل تعلیم یعنی فنی تعلیم باندې ځان اراسته کی خبره ده زه به ورچته د موقع ملاویږي موږ کوشش کوو چې زموږ د سکول سره د تعلیم پیلاوسي په ټوله کوټه شهر کې ما د دې په والا خبرو کې په نور ضلعو کې د آغاز سوي دي لیکن نور ځایونه کې په نور جی بالکل او په هر ضلع ته روان دي ما ول یونیسف زموږ فندینګ کې زموږ ډونر دی او سیکټری ایجوکیشن او منسٹر ایجوکیشن پر ټیکنیکل ایجوکیشن ډیر زور کوي او زه باقاعده خپل ورزم د دې مانیټرینګ کوم چې شنه چې ذکرې دي کوم ته کیږي نو دا آیسته د دې سره ما ولي اوس مش سیم چې دي چیف منسٹر په دې کې ډیر دلچسپي لري او دا عوامي خلک زما خبره خبري عوامي خلک د کلل د سیم سره ملاوي دي سي د وزیر تعلیم سره ملاوي دي سي او د سیکټری ایجوکیشن سره ملاوي دي سي چې مختلف سنټران د کوټه په شهر کې نور خلاص کړي چې نور خلک ورسې خپل بچان په د تعلیم باندې راځي